د پاکستان او د پاکستانی قوم هیرو ډاکټر قدیر خان نن وفات کړی. موږ د دې ټول اجتماع په توسط جمعیت علماء اسلام د پلیټ فارم نه د دې د پسماندګانو سره د ده د قریبانو سره دغه غم کې ځان برابر شریک وو. دغه ټوله اجتماع د جمعیت علماء اسلام په نمایندګي د دغه خدماتو ته سلام پیشوي. نن هم موږ د هیرو بولو د پاکستان، پرون مې هم بالی او چې نن په دنیا کې نشته، په تاریخ کې به هم د هیرو هغه میزایل یې پاکستان ته ورکړو چې اټمي هتیار میزایل پر خپله ملا وړلی شي د بهارت 10 ښاره په یوه پلا تباه کولی شي. هغه میزایل یې ورکړو پاکستان ته. لہذا دا د پاکستان محسن هم و، دا د پاکستان هیرو هم و، دا د پاکستان دفاعي قوت په میدان کې مضبوط ملک جوړ کړي او په دنیا کې و پاکستان ته یو مقام یو عزت ورکړي. مګر حکمرانانو څه سره وو؟ اصلي خبره دغه ده، حکمرانانو کوم اصلاح او کوم انعام او کوم ایوارډ ورکړي. خاص کر مشرف د ده د زمانې وزیر اعظم د بلوچستان چې نن په دې دنیا کې نشته، خدای دې وبخښي، میر ظفرالله جمالي انټرویو هم شته. میر ظفرالله خان جمالي مرحوم وایي چې مشرف وما ته وویل چې پر دې اډر باندې دستخط وکړه. څه شي دستخط؟ چې موږ ډاکټر قدیر خان و امریکا ته په لاس ورکړو، لکه څنګه چې عافیه صدیقي ده و امریکا ته په لاس ورکړه. ده په خپل کتاب کې لیکلي 800 انسانان د امریکا ته په لاس ورکړي دي، په بدله کې $1 وصول کړي دي. په هغه کې د شپږو میاشتو کشنۍ هم شته، په هغه کې عافیه صدیقي هم شته، د دهشتګردۍ په لیست کې ورکړي دي. ډاکټر قدیر خان په دروغجنو تورونو الزام تور کړي و امریکا ته په لاس ورکاوي. میر ظفرالله جمالي انکار